د زندګۍ هر سکند دا قیمتي دی، د زندګۍ هر لمحه دا قیمتي ده. الله مونږ تاسو له روغ صحت پکې راکو. دا روغ صحت دا غنیمت دی، دا قیمتي څیز دی، دا لویه سرمایه ده، دا د الله د نعمتونو یو عظیم نعمت دی. الله فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کو تاسو زما نعمتونه شمارلو غواړئ نو زما نعمتونه نشئ شمارلی. ما تاسو له دومره نعمتونه درکړي چې ستاسو د شمار نه بار دي. د الله رب العزت د طرف نه ما او تا ته وجود میلاو دی، دا د الله نعمت دی. زما او ستا چا نوم نه اخیستو، چا تذکره نه کوله، چا نه پیژاندو. کائنات کې زما او ستا شکل او شباهت نو متعارف. زما عزتمندو چا ته پته نه وه چې د پلانکي په کور کې به پلانکی پیدا کېږي، د هغه رنګ به داسې وي، د هغه قد به داسې وي، د هغه سترګې به داسې وي، د هغه غوږونه به داسې وي. الله رب العزت بغیر د نقشې نه، بغیر د تصوف، بغیر زما عزتمندو د مادي نه الله رب العزت ما او تا ته وجود راکو. الله رب العزت ما او تا ته په داسې انداز وجود راکو چې الله په خپل اعلان کوي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما انسان ښایسته ډانچه کې پیدا کړی دی. احسن یې ورته ویلې ځکه د حسن 3 درجې وي. یو حسین دی، یو حسن دی، یو حسین دی، یو احسن دی. احسن د حسن اعلی مرتبه. زما عزتمندو په حسن کې چې د ټول نه اعلی مرتبه ده الله وی ما بني آدم ته ورکړې ده. د حسن چې کوم اعلی مقام دی الله وی ما انسان ته ورکړې دی. نو الله رب العزت ما او تا ته د حسن اعلی مقام راکو، ښایسته صورت کې پیدا کړو، ښایسته ډانچه راکړلم. ښایسته زما عزتمندو پویا سمجھ عقل دانایی دایره نصیب کړه. د تک د پاره د ګرځېدو د پاره خپې، د نیولو د پاره لاسونه، د ویلو د پاره ژبه، د کتلو د پاره سترګه، د اورېدلو د پاره غوږونه. زما عزتمندو دا الله مونږ او تاسو نه راکړله او دا د الله احسان دی، دا د الله د نعمتونو نه. زما عزتمندو مونږ او تاسو سره نعمتونه دي. بیا د انسان په دې بدن کې زما عزتمندو الله رب العزت څومره پرزې پیدا کړي. د هرې پرزې زما عزتمندو انسان ته ال قیمت معلوم شي. کله چې دغه پرزه ضایع شي، کله چې دغه پرزه خراب شي، کله چې دغه پرزه کار پرېږدي، انسان د سترګو د قیمت نه ناخبره دی. لیکن کله چې د انسان سترګې کار پرېږدي نو د سترګو د قیمت ورته پته ولګي. کله چې زما عزتمندو ستا په سترګه باندې درد راشي، ته ډاکټر له لاړ شي، ډاکټر صرف ستا د سترګې د کتو تا نه 1000 روپۍ فیس واخلي. تا ته پته ولګېدله چې زما رب څومره عظیمه هستي ده، څومره عظیم احسان ما او تا سره کوي. چې زما عزتمندو چې د کله نه پیدا شویم زما د سترګې حفاظت کوي بغیر د پیس او بغیر د تنخواه نه کوي. او زما عزتمندو زما او د ستا د سترګو د حفاظت دپاره الله رب العزت د انسان په سترګو باندې باڼه ګرځولي دي چې کله هم ضروري څیز راځي اټومیټک زما عزتمندو زما او ستا په سترګه چې کوم څوکیدار ولاړ دی د باڼه په صورت کې اگر بند شي هغه ضروري څیز ستا سترګې ته نه پرېږدي. دا د الله احسان دی. زما عزتمندو زما او ستا غوږ باندې درد راشي، ډاکټر له لاړ شو، 1000 روپۍ د فیس واخلي، دوی پکې تیرې وي، هلته انتظار پکې لاسیتي څیز وي. او زما عزتمندو ورپسې کو هغه په دې کې سکار کوي نو تکلیف راته ملاویږي. الله رب العزت زما او ستا د غوږونو حفاظت فرمایي، بغیر د قیمت نه فرمایي، بغیر د پیسې فرمایي. ځکه الله فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کو زما نعمتونه شمارل غواړئ او به نه شمارئ. زما او ستا ژبه زما عزتمندو دا ژبه چې زما او ستا زما عزتمندو د اورېدل کوي، د دې ژبې د قدر و قیمت نه به هله ما او تا خبر شو کله چې زما عزتمندو د ژبې په لکنت باندې ما او تا اخته شو. یا د ژبې ویل چې کوم دی پرېږدي بیا به ما او تا ته پته ولګي چې د ژبې او ویلو څومره قیمت دی، د ژبې د ویلو قیمت څومره دی بیا به ما او تا ته هله پته ولګي. نو ځکه الله فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ستا د بدن هر اندام
هر اندام زما عزتمندو د دې اندام پس شاته چې کم نعمتونه دي د هر اندام پس شاته چې کم د الله احسانات دي زما عزتمندو ما ته پته نه لګي لیکن کله چې دغه اندامونه کله د الله دغه نعمت زما واستانه واخیستل شي به زما عزتمندو ما ته تبا د دې نعمت قدر معلوم شي د دې نعمت قدر الله مونږ او تاسو ته معلومیږي کله چې الله رب العزت زمونږ او تاسو نه دا نعمت واخلي نو ځکه الله فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. او زما عزتمندو انسان ته الله کم نعمتونه ورکړي انسان ته پته نه لګي د انسان پس شاته د دشمنان دي بلاګانې دي مصیبتونه دي زما عزتمندو الله د انسان د حفاظت دپاره محافظین فرشتي مقرر کړي هغه د انسان حفاظت کوي د انسان چا نوم نه اخیستو چې تصور نه کو چا شکل او شباهت نه پیژاندو رب کائنات په ذهن کې وا د رب کائنات په سوچ کې وا د الله په علم کې وا زه بنیادم پیدا کوم بنیادم کې پلان کې پیدا کوم دا پلان کې نارینه پیدا کوم دا زنانه پیدا کوم د کردار بداسي وي د اخلاق بداسي وي د ژوند به دومره د خوراک به دومره د سکاک به دومره د لباس بداسي وي الله رب العزت په علم کې وا الله رب العزت موت ته وجود راکو نو به الله موت ته اعلان کوي اکفرت برب الذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا دا هغه ذات نه انکار کې کم ذات چې ته پیدا کړلې اکفرت برب الذي خلقك من تراب د خاورې نه پیدا کړی د ګنده نطفې نه پیدا کړی به برابر په سړی دونه جوړ کړو یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم انسان زما چا مان چا په غفلت کې واچو او زما عزتمندو الله د خپل ربوبیت اظهار کوي الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك الله وی پیدا ما کړی برابرم ما کړی کم صورت کې چې زما خوښ شوي په صورت کې مې پیدا کړی دا خوښ صورت کم دی مخکې الله وی لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم انسان مې په ښایسته ډانچه کې پیدا کړ ښځه خو ښایسته ډانچه کې تا پیدا کړم ښایسته شکل او شباهت کې پیدا کړم د دې نه علاوه یوازې حسن نه دی زما عزتمندو یوازې حسن نه دی بلکې زه خو وایم چې انسان الله انسان جوړیږي چې عزت والا وي الله وی دا فکر مه کوه ولقد کرمنا بني آدم الله وی بني آدم ما عزتمن پیدا کړی بني آدم می عزتمن پیدا کړی اولاد آدم می عزت والا پیدا کړی دا تمام مخلوق میں ستا تابع کے پیدا کری دی دا تمام مخلوق میں ستا پارا پیدا کری دی زما عزت مند اللہ وی اے ابن آدم تمہیں دا خپل ځان دا پارا پیدا کری دا خپل ځان او کله چې انسان دا اللہ شی اللہ رب العزت تمام کائنات دا مسخر کی تمام کائنات دا مسخر کی او زما عزت مندو دری خبری دا پوی کولو دا پارا اللہ انبیاء را لگل چې د خلکو د الله سره تعلق جوړ شي خلک د الله د نعمتونو خبردار شي انبیاء علیهم السلام و تسلیمات و سلسله جاری وا نبی علیہ السلام باندې د نبوت دروازه بند شولا اوس د نبی علیہ السلام نه پس با نه نوی نبی راسی نه به زما عزتمندو بل تشریعی نبی راسی نه به ذلی نبی راسی نه به بروزی نبی راسی حضرت عیسی علیہ السلام برازی قرب قیامت نزدی براسی امام مہدی براسی هغه به نبی نه عیسی علیہ السلام چې راځي هغه به خپل د نبوت پرچار نه کوي هغه د محمد رسول الله د دین پرچار کوي زما عزتمندو بل هیڅوک به داسې نه راځي چې هغه د نبوت دعوه کوي په کومه جامه کې هم چې کوي زما عزتمندو دا سړی د اسلام نه باغي دی د دې سړي اسلام سره هیڅ واسطه نشته دا سړی مرتد زندیق کافر دی زما عزتمندو نبی علیہ السلام مونږ او تاسو ته یو کلاو کتاب په شان تمام دین بیان کړی دی اس نبی علیہ السلام دا حجت الوداع په موقع باندې نبی علیہ السلام صحابه کرام ته فرمایي اے صحابه ما تاسو ته دین نه ورساو اے صحابه ما تاسو ته دین نه ورساو صحابه ورته فرمایي اے د الله محبوب تعالی دین حق ادا کو او به نبی علیہ السلام د شهادت بوت اوچت کړلا اسمان طرف ته او یا الله ته گواوسا اے الله ته گواوسا اے الله ته گواوسا ما ستا دین دی